السلام علیکم ډاکټر اکبر افریدي. زه به نن تاسو ته په دې پروګرام کې د هومیوپیتیک په حوالې سره معلومات درکوم. هومیوپیتیک کې کم کم علاجونه کیږي، هومیوپیتیک کله سٹارټ شو، څنګه سٹارټ شو او دا چا دریافت کړی دی او په خلکو کې د دې اویرنس شته نشته. ډاکټر هانیمن زموږ چې کوم فاونډر دی د هومیوپیتیک علاج چې چا دریافت کړی دی دا په خپله باندې په هغه ټایم کې د الوپیتیک ډاکټر و ایم ډي ورته په بهر ملکونو کې ورته ایم ډي وایي، دلته ورته موږ ایم بي بي ایس وایو. په هغه ټایم کې کیمسټري م کړې وه او اوو ژبو ټرانسلیشن به یې کولو، په هغې باندې هم عبور حاصل و. نو انتهایي زیات او تکړه کس و په هغه ټایم کې او د خپلې علاقې چې کوم اسپتال و د هغې ایم ایس او چې کوم انچارج ورته موږ وایو کنټرول یې و. د هغې 3 ماشومانې وې او هغه ماشومانې چې دي هغه په ټایم باندې هغه وفات شي. هغې باوجود چې دی په خپله باندې په هغه ټایم کې د ټولو نه ښه ډاکټر و او خپله علاج کولو پوهه یې لرله. په هغه به بیا چې دی مایوسه شو چې د هغې باوجود چې زه په خپله ډاکټر یم او د ټولو نه ښه هر څه سهولتونه را سره شته، میډیسن را سره شته، خو بیا هم زما د دې علاج ونه کړو. نو بیا د الوپیتیک یا انګلیش میډیسن علاج چې دا پرېښودو او بیا د ټرانسلیشن شروع کړو. کتابونه به د یو ژبې نه بل ته لیکل او اړول به یې، چونکې دې ته په اوو ژبو باندې عبور حاصل و. بیا یو کتاب چې دی هغه ټرانسلیشن کولو، یو بوټي د ډاکټر یو بوټی مخې ته ورته راغلو، په هغې باندې د تجربه وکړه او بیا د هغې نه د هومیوپیتیک یو طریقه کار چې دی د په ذهن کې راغلو او اخذ یې کړو او بیا په ده باندې د کار شروع کړو او دنیا ته یو نظام یو سیسټم ورکړو او هغه انتهایي زیات چې دی تقریبا څه د پاسه 200 کاله وشو چې هومیوپیتیک سیسټم چلیږي. خو تر اوسه پورې دا چې یو میډیسن رانغلو چې د دې سایډ افیکټ دي او دا لرې کوي لکه او بنیادي وجه څه ده چې دا په نارمل انسانانو باندې دا میډیسن چک کیږي، پروف کیږي. نو کله چې ته یو کس ته میډیسن ورکې هغه که سوچ وي نو هغه سوچ درته ویلی شي، که خوف و یره هغه ته راځي، که چکر راځي. انګلیش میډیسن چې دا په ځناورو باندې ټیسټ کیږي. نو تا ته پیشو یا مږه یا بل داسې ځناور چې دی هغه تا ته دا نه شي چې دې ځای کې مې درد دی، خو چې کوم ظاهري څه ښکاري نو هغه به تاسو نوټ کوئ. خو که د انسانانو سوچ وکړو بیا د نارمل انسان او د په هغې باندې څه پروف شي او ټیسټ شي نو هغه خو تا ته هر څه ویلی شي. دې د وجې نه چې دی موږ د مایند نه واخله تر سر نه واخله تر خپو پورې ټول سیمټم الو، ځکه چې دا چک شوي دي په دا میډیسن په نارمل انسانانو باندې، هغې ټول په ریټن فارم کې راغلي دي. نو کله چې موږ ته مریض راشي او هغه تکلیفات ورته وي نو هغه میډیسن بیا موږ دې ته تجویز کوو، الله تعالی یې پرماننټ ښه کړي.